الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته پته ده چې کوم د امپورټ حکومت نامنظور چې کوم دلته ایجاد شوی تلاش لوردر کې ټول کې چې کوم زموږ کپتان چې کوم کال ورکړ خپل کارکون له نو په دې سلسله کې چې زموږ دلته کوم کارکون راغلي د هغې نه پوښتنه کوو چې آیا په تور شپه باندې کوم زموږ د احتجاج د رقم حوالې سره دی نو زموږ سره ورور موجود د هغې نه پوښتنه کوو. ورور السلام علیکم. وعلیکم سلام. اول خو ټولو مینوال ته سلامونه وایم او ستاسو شکریه ادا کوم چې زموږ دا کوم احتجاج و د دې تاسو کوریج وکړو. دا زموږ امام انقلاب څنګه ټولې دنیا ته پته ده چې په ملک کې کوم بدترین صورتحال روان دی د لوډ شیډینګ په حواله سره د مهنګایۍ په حواله سره. زه به په کوم شي باندې خبره کوم خو ټوټلی زموږ چې څومره ادارې دي زموږ چې څومره د حکومت مشینري ده دا ټوله چې کوم دی نو په ډاون دا بیخي چې کوم دی نو حالات خراب دي. زموږ امام انقلاب یو کال کړی او د هغې د کال مطابق موږ راوتي وو. ډېر یو ښایسته پرامن احتجاج وشو. ډېرو ملګرو په هغې کې شرکت وکړو او انشاءالله د دې ملګرو د اواز چې کوم دی نو دا به یوانې بالا ته رسېدلی او د دې مقصد هم صرف دا دی چې موږ د دې غریب عوام دا کوم د دیو اواز جوړ شو دیو ته چې دا کوم تکلیفات دي د دیو چې دا کوم مشکلات دي د مهنګایۍ په شکل کې یا د دې لوډ شیډینګ په شکل کې او د پیټرولو چې دا کوم حالات دي چې پرایس کم حد ته ورسېدل نو په هغې باندې که زه څونه خبرې کوم نو هغه به فالتو وي ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی. د ټول ناول خو مهنګایي به زه یو طرف ته کمه زمونږ کم نیشنل ډیګنیټي چې خرڅه شوې ده کم اسلامي غیرت قومي غیرت چې خرڅ شوی دی هر چا ته پته ده په دې کې څوک انوال دي په دې کې دقه ځان ته چې د اسلام ټیکهداران وایي دقه پکې انوال دي. قرآن کې آیات دی چې اولن ترضان کالیهود والنصارى حتی تتبع دینهم ستانه یهودیان نصارا هغه پورې نه خوشحالي څو پورې د هغو دین د دیو تاریخ وګورئ. یو نن سبا خلکو ځینې خلک هغه بې غیرته خلک چې هغو ته صرف 3 کاله یاد دي نو زه به ووایم چې یو سړي ته د پاکستان دا 70 سال یې دی او 3 کاله یاد دي ده ته د خپل پلار نیکه د مور و پلار هم پته نشته. ده بالکل د خپل بیس نه دی انکار کوي. اولنۍ خبره خو زموږ د قومي غیرت ده ایون که دا مهنګایي هم وی خو چې قومي غیرت نه وی خرڅ شوی د امریکې خپو کې دیو سر نه وی ښودی. عمران خان یو نر لیډر هغه موږ د امریکې د غلامۍ نه ازادولو څو پورې چې د پښتنو تاریخ دی and the American they should know they know well because we have defeated them time and again. In Afghanistan there is a recent example so they are afraid of Pashtuns. دا ټول پښتنو ته چلې مخکې ډالرې واغستې شوې جرنیل صاحب ډالرې واغستې وې ما صلح حدیبیه وکړه زما پښتانه چې په هغو باندې بمان راوورېد او په باجوړ کې معصوم د مدرسې ماشومان شهیدان شو د هغو نوم چا وانغستو پبلک سکول کې شهیدان شو. زما پښتانه وسم په وزیرستان کې ډسپلیسد یا د خپل کورونو نه بار دي. د پښتنو خبره شو بل زمون قومي غیرت حب الوطن من الایمان که چا لږ ایجوکیشن یا پوهه نو د ایجوکیشن چې مونږ د ډیفینیشن وګورو اولنی فنکشن د ایجوکیشن دی پیټریاټیزم ته به حب الوطن دلته داسې خلک شته په دې ځای کې پاتې شوي دي په ګورمنټ کې چې اوس هم زما په دې ګورمنټ کې کوشش کوي مونږ ته اپروچ کوي کوم ځای کې به سړی پیسې والي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار په دې رشوتونو کې اخته دي چې زه به ګورمنټ جاب په پیسو باندې څنګه والم او د دې په تقریرونو پسې مزه یي دا د راوتون د پکار چې راوتي وي د تکلیف یوازې ماته خو نه دی خو بیا هم د الله پاک د زمونږ نه دا کار والي د خلکو مونږ ته سترګې دي نو انشاءالله تحریک انصاف دا ځوانان چې دي دا به چېرته هم کور نه کیني. وی آر anxiously waiting for خان's another call. خان مونږ ته بل کال وکړو نو انشاءالله we will go to jail as well we will sacrifice in every way هر طریقه باندې به مونږ انشاءالله قرباني ورکوو. رانا صلاح الله چې دی دا به الله د دې کرسۍ نه کوزوي. تاسو یوه خبره کړ چې زه به رانا صلاح الله غوږونه وباسم او مه وهړم هغه څه قیصه وه انشاءالله هغه ما د دې خلکو څه واده کړې ده او دا رانا صلاح الله چې دی اوس هغه په داسې کرسۍ ناست دی چې هغې ته زه نشم رسېدی. الله به هغه راکوز کړي او زموږ په شانتې په دې کوڅو کې به ګرځي او په یو کوڅه کې به یې نیسم او په دې خوله کې به دا غوږ راوړم تالا شي نه اومه به یې خورې که نه سره کوئ نه لاول به دلته راوړم او بیا یې اوم خورم ځکه چې سور شو نو هر سړی خوري اومه غوښه څوک نشي خوړلی او زما لکه دې پی ډي ایم دا څونه چې په پی ډي ایم کې دننه دا کم خلک چې دی دې ته مونږ وایو چې تاسو دا حکومت نشئ چلولی ځکه چې تاسو انټرنیشنل غلامان یې او د غلامۍ په ځای کې لکه دلته کې دا کم مسایل چې دا حل کېږي نو دې له صرف واحد یو حل دی چې هغه عمران خان دی او عمران خان داسې یو لټر او بې باک لیډر دی چې د هغه د الله په ذات باندې یقین دی ځکه چې بل دلته کې په پاکستان کې داسې یو نر ځوان شته دی نو چې اوس د زرداري ته او نواز شریف ته او مولانا ته او یا بل دې خلکو ته ودرېږي دا صرف ایماني طاقت دی دغه سره
او دې خلکو ته ولاړ دي امریکای ته ولاړ دي برتانیې ته ولاړ دي دا غو پسترګو کې سترګې وراچېدي دي او ان شاء الله دا هر څه به خدای پاک نستابود کوي او زمون خل به خدای پاک بره ور کوي او ان شاء الله او زمون دا سونه ورکر چي دي نو دوی تم زماده تر په دې درخواست ته چې زما غونتي خلک پکې سي کمزوري شته دي چې هغه به تاسو ورکر هغه ته به دوک رسولې دد به رسولې نو دا پارټي چې دا د سردار داوود نه ده او نه